زما د اسلام خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د تمامو مشکلاتو د حل لپاره ده. ستاسو مشکلات حل کیږي نه د یا حنانو د یا منانو دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو تمام مسلې دا ختم کړي. یاد ساتئ محترمو که څوک داسې ټینشن کې نښتی وي چې هغه ته ختمیږي نه. د چا کاروبار مسله وي، د چا د واده هادی مسله وي، د چا کو هر قسم له مسله وي او دا د یا حنانو د یا منانو دا ذکر شروع کی. انشاءالله العزیز پر ترتیب باندې وي الله پاک بول تمام مسائل ختم کی. الله پاک بول محترم و تمام حاجات دا پوره کی. که تاسو هم داسې یئ چې مشکلاتو کې راګیر یئ، ستاسو چاپېرچل کې په کلي کې ګاونډ کې رشته کې ملګرو کې داسې څوک وي چې هغوی په مشکلاتو کې راګیر دي او د یا حنانو او د یا منانو دا ذکر دا ورته لازمن وښایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. الله پاک چې کله جنتیان جنت ته بوځي او جهنمیان جهنم ته بوځي نو کوم چې اخیری جهنمي دی هغه به په جهنم کې غټ غټ چیغې وایي یا حنانو یا منان یا ذا الجلال والاکرام داسې اوازونه وکوي. الله پاک به جبرائیل علیه السلام ته او فرمایي چې لاړ شه جبرائیل د جهنم چې کوم داروغه دی مالک نومې دی لاړ شه مالک ته ووایه چې دا چغې څوک وی دا راوباسه. د جهنم چې کوم داروغه دی په دغه ټایم کې جهنم ساه اخیسته وي نو دا پکې وګرځي په پوره جهنم کې څوک را پیدا نه کړي. دا به راشي او جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ما خو څوک پیدا نه کړی. الله پاک ته ووایه جهنم ساه اخیستې ده پته پکې نه لګي. نو جبرائیل علیه السلام راغلی او رب العالمین ته وفرمیل چې هغه داسې وایي. نو بیا ورته الله پاک وایي زه خیر ته لاړ شه بیا وګوره پلانکي ځای کې یو وادي ده هغه وادۍ ته لاړ شه هلته کې پروت دی او چغې وایي. نو کله چې مالک هلته ورشي او دغه مسلمان ویني کم آخری مسلمان دی او غټې غټې چغې وایي یا حنان یا منان نو چې وګوري ورته نو دا خپې دا تړلی شوي د سټ سره لاسونه تړلی شوي شاته او هر طرف نه په دې باندې ماران لګیا دي لړمانان لګیا دي چکونه پې لګي ډېر بد حال دی او دی بیا هم چغې وایي چې یا حنانو یا منان یا ذا الجلال والاکرام دا وظیفه کوي دی دا ذکر کوي دی. نو چې کله جبرائیل علیه السلام ته حواله کړي مالک او الله پاک خواته یې راولي او الله پاک یې ځان ته ودروي بنده ده راته ووایه چې څنګه تا ته پیغمبران درغلي که نه و درغلي. دی به وایي چې او پیغمبران راغلي بیا به الله پاک وایي څنګه کتابونه ورسره وو که نه وو کتابونه مو سره وو نه تاسو یېرولی که تاسو نه یېرولی او موږ یې یېرولي نو بیا ولې نو په دغه ټایم کې به در سره ماتې وی نه وي اوس الله پاک ته څه ویمه. که تاسو محترم وګورئ د دغه ځای نه راخلاصېدل دا په څه باندې وشو په ذکر باندې وشو. د الله پاک توجه حاصلول په څه باندې وشو په دې ذکر باندې وشو. یو سړی جهنم کې پروت دی د جهنم فرشتې نشي را پیدا کولی او الله پاک ته اواز را رسولی الله پاک ذکر کوي یا حنان یا منان. نو که ستاسو هم څه مسله وي څه حاجت وي مشکل وي ټینشن وي پریشانی وي کاروبار نه وي پیسې نه وي رزق نه وي چې څه وي نو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز کامیابي دا محترمو دا به ستاسو وي. نو د یا حنان او د یا منان ذکر چې څومره تاسو ډېر کولی شئ نو دومره به فایده دا به ډېره کوي. کوشش وکئ بس کو ګرځئ کو کینئ کو هر څه کوئ یا حنان یا منان
یا ذا الجلال والاکرام. انشاءالله دومره فایده وکړئ دومره چې په ژوند کې به تاسو سکون وینئ. هغه څه تاسو ته میلاو شي چې کوم څیز لا تر اوسه پورې تاسو ته میلاو نه دی. د الله پاک نومونه دا ډېر زیات خواږه دي. الله پاک وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله پاک دپاره بهترین نومونه دي او الله پاک په دې رابلی. نو دا د الله پاک نومونه دي. کوشش محترم وکړو چې د یا حنان و یا منان نه وظیفه په خپله هم وکړو او ملګرو سره هم شیر کړو. بهترین ټایم یې دا دی چې کله څوک نه وي په داسې وخت کې دا وشي نو ډېره زیاته فایده وکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.